बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 सितंबर इमरान खान په پېښور کې د ډېرې غټې جلسې کولو کال ورکړی دی. دې جلسې له به د پوره پاکستان نه خلک راځي، شمولیت وکړي او دا تاریخي جلسه وي چونکه ملک کې فسطائیت دی، جمهوریت نشته، لا قانونیت دی، امن و امان تباه دی، سیاسي استحکام نشته، جمهوریت نشته، انساني حقوق بحالي نشته او د پارلیمنت بالادستي هم ختمه ده. دا ټول څیزونه چې موږ وایو چې پارلیمنت به بالادست شي، جمهوریت به بحال شي، انساني حقوق بحال شي، ملک امن سکون راشي او ملک ترقۍ طرف ته لاړ شي، د هغې واحد حل دی چې تاسو ټول راوځئ. 25 سپتمبر چې تاسو راووتی نو ملک کې به د قانون بالادستي راشي. عمران خان شمول څومره چې اسیران دي هغه ټول به بهر ته راوځي، د ملک په مخ په وړاندې روان شي. زه خپل ټول د خیبر پښتونخوا عوامو ته اپیل کوم چې تاسو دا جلسه تاریخي جوړه کړئ او سپیشلی خپل د شانګلې خلکو ته چې 20 سپتمبر باندې تاسو راوځئ. د اختلافاتو خبرې به نه کوئ. موږ اختلافات هیڅ چا سره، موږ یو عمران خان منو، یو پارټي منو، لہذا ګروپ بندي دا څیزونه ټول شاته غوځار کړئ. عمران خان کال ورکړی دی، عمران خان دپاره راوځئ او انشاءالله زه امید لرم چې 20 سپتمبر د ټول نه زیات انشاءالله په هسې خو ټول ملک نه به خلک راځي، خو د خیبر پښتونخوا عوام به دا ثابتوي چې دا خیبر پښتونخوا چې دی دا د پی ټي آی قلعه ده او انشاءالله شانګلې خلک به هرګز به وروسته نه پاتې کېږي. هر دور هر تحریک کې د شانګلې ولس د شانګلې ورکرانو خپل رول ادا کړی دی. نن هم زه د هغې نه دا تمه لرم چې تاسو به انشاءالله په 20 سپتمبر باندې پېښور ته ځان رسوئ او دا جلسه به کامیابه وي انشاءالله. پاکستان زنده باد، عمران خان پاینده باد.